السلام علیکم ملګرو، بشیر خان افیشل کې ته هرکلی وایم. ملګرو په دې سایټ کې چې تاسو ته کومه ویډیو ښکاري که نه، دا کلیپس هم درڅخه کوم. د هغې نه مخکې یو دوه خبرې چې د داود شاه ږیره کټ کړه، دا په څه مقصد باندې خبره کوم اړخ ته روان ده. ډېر زر په خپله باندې هغوی لګیا دي او ایکسپلین کوي. کله یو بهانه وکړي، مطلب چې جنۍ رانه پنجابی رانه ږیره وخروله، کله څه وایي کله څه وایي. نو د هغې ټول مطلب طرف ته راځو چې مطلب یې څه دی، چا کړي، هر څه یې په خپله کړي، کله یې په یو ور اچوي او کله یې په بل باندې ور اچوي. جي اوس دا کلیپس ګورو چې سونیا شاه څه وایي. په پېښور کې امکان دی چې دوی د ډانس چې کوم کلب دی هغه کلاوي. دا یې خبره کړې خپله. راځئ دا کلیپس وګورو نو بیا پرې خبره کوو. لکه ډېرو کسانو پکې هیلپ کړی دي. بار ملک نه پکې ډېر زیات هیلپ شوی دی. بار ملک نه هم ډېرې پیسې راغلي دي، بلکې اوسه پورې راځي. اوس هغوی مونږ ته ټول وایي چې یو ډانس کلب کولاو کوي. نو دا هم د داخله نه دي. دوی ته زما چیلنج دی چې سونیا شاه وایي چې زه اوس به ډانس کلب کولاوم جینکو دپاره. پوه شوئ؟ تاسو په کومو جینکو باندې ډېر تنقیدونه کوئ که نه، نو په چا کې دومره زوري نو د سونیا شاه دا ډانس کلب دی کوي. نو تاسو به دا ډانس کلب کله کولاوئ او دا به تاسو ته حکومت اجازه درکوي؟ پېښور کې به یا اسلام آباد کې به وي؟ پېښور کې خو ما ته داسې ګرانه غوندې ښکاري. او تاسو ته به ګران وي که نه، ما ته خو اسانه ده، ما ته ډېره اسانه ده. پوه شوې؟ اکثر دا پولیس والا چې کله ډېر تنګ شي که نه، یاره میډم ما چې مونږ د شپې ګشتونه کوو که نه، نو ستا وي دا چینل مونږ ځان ته راواړو. چې ډېر تنګ شوي دې چینل ته وګورو په خندا شو. وایي ته کنځلې کوې او مونږ دلته خندا. جی دا کلیپ تاسو وکتو، دې کې دا په خپله باندې سونیا شاه دا خبره کوي چې موږ ته مسافر د بار نه پیسې رالیږي او مرسته راسه کوي. په هغه پیسو باندې کوشش کوم چې ډانس کلب کولاو کوم. دا کم کس چې ته ویډیو کوي جی یا ته انټرویو اخلي، هغه ورته په منځ کې دا خبره هم وکړي که چېرته پېښور کې دې څوک پرې نه دي. مطلب د هغه د خبرې دا دی. خو هغه دومره پوخ یقین سره لګیا ده، دومره پخه. هغه د پولیس خبره هم پکې منځ کې یاده کړه چې پولیس وایي چې کله موږ د شپې ګشت کوو نو ستاسو چینل راوړو، هغه ستا کنځلې چې کله وګورو نو بیا موږ خاندو. نو د دې خبرې نه معلومیږي دا چې پولیس هم دوی ته څه نه وایي، او د پولیسو د وجې چې کوم دی په عوامو باندې دومره زړور دي چې هغه وایي په دې پېښور کې به یې کولاوو. د ویډیو کولو مقصد دا دی چې مسافر خلک چې کوم دی دې لپاره نه تلي چې زه پیسې وګټم او ګناه کار پرې وکړم او یا فضول ولګوم. پیسې ډېرې په سخته باندې ګټل کېږي جي، ما ته پته ده. خو په مسافرو کې به څه خلک داسې وي جي چې هغه به حرامې پیسې ګټي، یا به د غلا پیسې، یا د یو څه یا د بل څه، یا به مطلب هغوی به خپله دو نمبري کوي، حرامې پیسې به. ټول مسافر دغسې نه دي الحمدلله. مسافر ډېر ښه خلک دي. خو هغه مسافرو ته زه دا خبره کوم جي چې تاسو په دې کار کې د دې سره مرسته کوئ او دا ډانس کلب کولاو کړي. نو زه څه ووایم یار چې زموږ دا ضمیر دماغ شته که نه شته چې الله پاک به د دې تا لس بدله کې څه درکوي. تاسو ګناه په خپله پیسو باندې اخلئ. د دې چې څومره ګناه کېږي نو ستاسو به وسوسې که دا پیسې تاسو څه دومره ډېرې او دومره تکړه نران یې، نو ستاسو په کلي ګاونډ کې به ولې غریبانان یتیمان کونډې رنډې نه شي. هغوی له ولې نه ورکوي چې دعا درته وکړي؟ په جومات کې ولې نه ورکوي چې د الله کور چېرته جوړېږي ثواب به مو وشي؟ صدقه جاریه کې بل څه کې ولې نه ورکوئ؟ کوشش وکړئ ملګرو چې دا ویډیو هغه کسانو ته ورسي کوم چې په دې کې انوالي چې دا پیسې د بار نه بندې شي، دوی په دې خپل کار کې چې کوم دی ناکامه شي. د ویډیو کتلو ډېره مننه. والسلام.